السلام علیکم. نن معلومات زمونږ د لاس کم سلو په بوډا په باره کې د دا خپل پرنسپل خو د پرنسپل توب کې د سره په کلاس کې جنکۍ هم سبق ویلي، خو د دې پرنسپل یعنی د دې شکور د پرنسپل نوم خپل شکور د خپل د یو کارخانې مالک هم و، د خپل ښځه مړه شوې وه. ده غوښتل چې یعنی دغه جنۍ سره یعنی زه واده وکړم. د دې جنۍ عمر 60 کاله و. خو عزتمن د دې معلومات نه مخکې زه ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چېرته زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما دسه زموږ همدا چینل سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ، هر یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي. عزتمنو د دې پرنسپل نوم عبدالشکور ده، د پاکستان اوسېدونکی و. دا خپله یو پرنسپل د یوې کارخانې مالک هم او ډېر حیاش هم و، ځکه چې ده غوښتل چې یعنې زه د وړو جنکو سره ودونه وکړم او خپله زندګي په حیاشۍ کې تېره کړم. ځکه د حیاشۍ په غم کې د ده خپله ښځه مړه شوې وه، ځکه چې دا دغه شانتې جنکو پسې به ګرځېدو او حیاشۍ یې ډېره خوښه وه. ته به خپلې مېرمن به ورته بار بار وایي تا سره د یو شي کمی هم نشته، مه کوه دا غلط کارونه، ځکه چې ته الله تعالی جل جلاله ذات ډېر لوی دی، تا نه به بیا هر یو شی واخلي او په ډاګه به دې دغه شانتې کښېنې. خو ده ویلې نه، ما سره دومره مال دولت دی، ځکه چې زه چې ټول عمر تېره کړم نو زما دا مال دولت یعنې زما نوسي او کروسي نشي ختمولی. په دغه غم کې د ده خپله ښځه مېرمن یعنې مړه شوله. ده هم غوښتل چې یعنې مړه شي، نو ده په خپل کلاس کې یعنې دا په یو کلاس کې خپله پرنسپل وه، ډېره ښایسته جینۍ وه. دا د جینۍ تعلق د یوې غریبې کورنۍ سره و. بېشکه دغه د جینۍ کور ته رشته ورولېږله، خو د جینۍ مور او پلار ورته انکار وکړ. په دې شکور د دغه جینۍ نه په کلاره باندې نه کېناستل او د جینۍ مور او پلار ته یعنې دمکیانې ورته ورکړې. د جینۍ مور او پلار ډېر غریبانان او د دې پرنسپل وسې یعنې نه شول چې د سره جنګ جګړې او د دغه جینۍ مور او پلار مجبوره شول او شکور ته یعنې خپله لور ورکړه. خو دا لور یې ځان وژلو، خو د دغه شانتې دې لورې دغه شانتې سوچ وکړ زه د دا خو بوډا دی، یو څو ورځو مېلمه دی، دا هر څه بیا ماته پاتې کېږي. نو جینۍ د دغې د وجې دې شکور ته د واده دپاره غاړه کېښود. عزتمنو ستاسو د دغه شانتې بوډاګانو په اړه باندې څه خیال دی؟ یعنې دوی دغه شانتې وړو جنکو سره ولې بیا غلط کارونه کوي او دغه شانتې غواړي چې یعنې وړو جنکو سره شلو کلونو جنکو سره ودونه وکړي. عزتمنو زموږ د نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې وکړو. چې زموږ دا معلومات ستاسو خوښ شوي دا ویډیو د سره حتما لایک کړئ او خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. دا چینل ته سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان وي چې دغه شانته نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.